بسم الله الرحمن الرحيم قال ربك اور چکل اللہ رب العزت ارتویل للملائکتی د فرشتو تا انی جاعل بیشک زب جڑوما فی الارض فمزک کی خلیفتا نائب قالوا فرشتو ارتویل اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء تدارکم نائبین اور مخلوق پیدا کے چاہب فمزک کی فساد کی اور فمزک کے بیوی نتویوی ونحن نسبح بحمدک مجتا تسبیح اور حمد بیانو ونقدس لک اور استا پاکستا دفار بیانو قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ اور طول بے شک چزکم شان پیجن ماغتا سن پیجنی دا آیت نمبر دیشم دی دا سورة البقرہ پدې کې الله رب العزت د انسان د جوړولو بیان کړی دی چې زه په دنیا کې یو نائب جوړوم. دا انسان په دنیا کې د الله نائب دی، د الله پیغام رساں دی، لہٰذا زه په دنیا کې یو نائب جوړوم په مځکه کې. فرشتو ورته ویل موږ ستا تسبیحات کو، د دې انسان څه ضرورت دی؟ دا به فتنې او فساد کوي. د فتنې او فساد علم فرشتو له د کومې خوا سره راغلی؟ دا الله په لوح محفوظ کې لیکلی ول، فرشتې هلته وکتل. په دې کې نورې خبرې هم ډېرې شته چې د انسان څخه 2000 کاله مخکې د آدم علیه السلام څخه پر همدې مځکه باندې جنات مخلوق وو، هغه ډېر فتنې او فساد وکړلې. فرشتو ته د هغو علم ولو چې هغو دا کارونه کړي دي، نو ځکه د انسان پر تخلیق باندې اعتراض وکړي. الله رب العزت فرشتو ته صاف سوتره جواب ورکړي چې زه څه پیژنم تاسو هغه نه پیژنئ، یعنی چې زه په کوم شیانو باندې علم لرم چې دا انسان به زما دپاره څومره قرباني کوي، دا انسان به زما دپاره څومره مشقت او مصیبت پورته کوي، او زما د دین دپاره، زما د قرآن او د نبي دپاره به دا خلک څومره مشکلات برداشت کوي، هغه زه پیژنم تاسو نه پیژنئ. الله رب العزت د عمل کولو توفیق